بسم الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سبق نمبر 32 کی مصنف رحم الله د پادشاهي منځونو چې کوم منځونه سړی نه پاتې شي د حق ځای به څنګه رړې بل باب د موږ سره الاوقات المکروهاتو مکروه اوقات باب قضاء الفوائد دا باب د په بیان دی پادشاهي منځونو ادایګي کول دوباره قضا کول دا به څنګه کېده طریقه تخایي مثال اسی درکې ګوره لکه یو مسله د شی ومن فاتته صلاتن کئی سړی نه مونځ پاتې شو مثال خو به والا شو یا تنه هیر شي په واده او تماشې کې اخته و یا په غم او درد کې اخته و هغه د وجې نه مونځ یې هیر شو وروسته ورایاد شو چې من خو مونځ پاتې شوه ده نه طریقه یې همدا ده چې کله دله ریاد شي قضواها اذا ذکرها چې کله ورته ریاد شي بس که ځای دې راوړي وقدمها على صلاة الوقت دا کم مخته مونځ دا کوي د وخت ولدینه به دا مخکې اده کوي الا یخاف فوت صلاة الوقت هاکه د خپل منځه په تکیدلې خطراوي بیا به ما کوي بیا د خپل د ټیم لمونځ وکړي فیقدم صلاة الوقت على الفائتة فاتې منځه نه د مخکې وخت لمونځ وکړي لکه سړي نه سبعي مونځ قضا شوی د 2 رکعته فرض به کوي مسپخین ټیم کې به اول د سبعیو له 2 وګرځئ هغه نه بعد یې مسپخین مونځ کوي خو که بیا مسپخین والا ټیم د نه قضا کېدو ایله شپږ 2 منټه پاتې یا 10 منټه دې کې ته به د خپل مونځ کوي که اوس به د قضایي کې خپل به کوي قضایي چې کوي به خپل خرابېږي یو خاصې خراب شو د بل به ولالې خرابو ثم یقضیها بیا دې وروسته بیا د بل قضا کې سبعي له مازدیګر نه مخکې خیر در راوړه ومن فاتته صلوات که به یو سړي نه یوه منځه په ځای 2 درې پاتې دي رتبها فی القضاء کما وجبت فی الاصل لکه څنګه اصل کې در باندې واجب دي ترتیب سره قضایي چې راوړي ترتیب سره به راوړه رتبها ترتیب ورکړي یو سړی د نن سبعي مونځ قضا شو مسپخین هم قضا شو مازدیګر هم قضا شو ماښام نه مخکې چې قضا راوړي وال به سبعي راوړي بیا مسپخین بیا مازدیګر ها بیا یوه خبره کوي الا ان یزید الفوائد على 5 صلوات که د پاتې المنځونه 5 زیاتو نن د نه ټول پاتې شو 5 منځونه سبا ولم ورسره که شپږ وم نه بیا پکې ترتیب نشته بیا د کوم یو مخکې راوړل خدای دې وبلګي مسخوتن ولا ول راوړه بیا ورپسې مسپخین ولا راوړه فیسقط الترتیب فیها یا فیسقط الترتیب فیها ترتیب پکې ختموي ترتیب بیا ختمیږي یا فیسقط الترتیب وایل باب الاوقات التي دا باب د په بیان د هغې وختونو کې تکره فیها الصلاة چې کې مونځ کول مکروه داسې ټایم کې به مونځ نه کوي 5 وختونه اتفاق سره دي دي کې مونځ مکروه خو درې پکې ډېر اتفاقي دي یو چې کله سترګه رخیږي بل چې کله سترګه ډوبېږي او بل چې کله د اسمان په منځ کې راشي دې ټایم کې بل اتفاق مکروه بل د موږ سره مازدیګر نه بعد مونځ کول مکروه دی نفل او بل د سبعي نه بعد اوس همدا خبره ښیي لا یجوز الصلاة لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس سترګې رخاتو ټیم کې مونځ کول جایز نه دي جنازه دې ولې نه به کوي ولا عند غروبها د سترګې ډوبېدو په ټیم کې الا عصر یومه ها چې کله سترګه ډوبېدله د خپلې ورځې مازدیګر مونځي کولو هغه کولی شي لکه نن مازدیګر مونځ سړي کولو دا د ورځې خپل مونځ ده سترګه ډوبېدو ته نږدې وه بیا یې کولی شي ولا عند قیامها فی الظهیره هغه ټیم کې به مونځ نه کوي چې کله سترګه ودرېږي فی الظهیره ټوکې مونې ټیم کې چې اسمان منځ کې شي ولا یصلي علی جنازة جنازې مونځ به هم داسې ټیم کې نه کوي ولا یسجد للتلاوه تلاوت د پاره سجده تلاوت بم نه کوي همداسې ته چې ویکره یو بل څلورم پنځم ټیم هم ورسره شته چې مکروه ده ان یتنفل بعد صلاة الفجر سبعي مونځ دی چې یو راکو دینه بعد نفلونه نه کېږي حتی تطلع الشمس څو پر سترګه نه راختله چې کله د اشراق ټیم شي دینه بعد 12 بجې پر هر څه کولی شي تر زواله پورې وبعد صلاة العصر همداسې مازدیګر نه بعد نفل نشي کولی حتی تغرب الشمس چې کله سترګه ډوبه شي هله به یې کولی شي ولا باس پروانه کې به یصلی فی هذین الوقتین ها دغه 2 ټیمونو کې کولی شي الفوائد پاتې لمونځ کول شي سبعي ولا دنه پاتې و ټیم میلیدونه مازدیګر درشه مازدیګر د خپل کولو ټیم تیر شو در باندې مازدیګر نه بعد بیا کول شي پاتې لمونځ ویسجد للتلاوه په دغه 2 ټیمو کې تلاوت ولا سجده کول شي د کوم مازدیګر د سبعي ولا مسله ده نور نه درې ویصلی علی الجنازة جنازې مونځ کولی شرک ولا یصلی رکعتین طواف خیوه خبره شته ایمونږ مذهب کې چې کله سړی طوافونه وکړي طواف نه بعد کوم 2 رکعته مونځ کېږي هغه به د مازدیګر نه بعد او د سبعي نه بعد به نه کوي مکروه ټیم کې بلکې دې دپاره بل ټیم بیا وکړي وروسته دې وکړي ولا یصلي رکعتي الطواف طواف ولا 2 رکعتونه به نه کوي شوافي په نس کولی شي ویکره همداسې ته مکروه ده ان یتنفل چې سنت یا نفل کې بعد طلوع الفجر
سبعی رخاتل نه بعد یور صبح صادق شي بس بیا هیڅ شي نه کېږي بیا اکثر من رکعت الفجر سوا د 2 رکعتونو د سنتو نه دا 2 کولی شي نور شي نه کېږي ځکه ته چې وایي کړه د مکروه دی یتنفل چې سړی نفله کې بعد طلوع الفجر صبح صادق رخاتل نه وروسته بیا اکثر من رکعت الفجر سبعی 2 رکعتو نه زیات ولا یتنفل قبل المغرب همدا شی ته د ماښام نه مخکې به نفلونه نه کوي